هغه به خرڅ کې پاغې به گزاره کوله چې هغه ختم شو بیا به لرګو پسې لاړ. یو ورځ د هغې د ملک وزیر راغلی حاجره دې ولیده چې دا خو هغه ابراهیم او لرګي تلډډی والده او خولې پرې را روانه دي او جامې هم ټولې د خولو لړلې. خو دومره کار به یې وکړو چې څومره به یې پرې ګزاره کېده باقي به نه. او ورته په ژړا شو ویې صاحب دا ګوره دا څه کې لویه بادشاهي دې پرېښوده او محلات او دغه دی او لرګي راوړې. دی وایي ما پرېږده ما مه تنګه وه پرېږده. بیا چې هغه ډېر تنګه دی لرګو ته وایي سره شئ د خدای په حکم ټول لرګي سره در شو. نو ده ته وایي هغه بادشاهي دې خوښه ده که دا بادشاهي دې خوښه ده خو ما پرېږده. نو داسې عجیبه خبرې دي د اولیاو د خدای. نو معشوق عاشق چې په رښتیا دې ګرانوالی نه محسوسوي. نو دریاب ته وسړم دی هغه لړکۍ چې لالونه پکې راوباسي لالونه څوک راوکېږي په ده خو د خدای معامله هم دی خلقو خدای خو د نیتونو نه خبر دی که که څوک ټګي کوي نو خدای ته خو ټګي څوک نه شي کولی انسان سره کولی شي. نو ابراهیم علیه السلام ته دغه مقام حاصل و او نبی کریم ته د خلت آخري خلیل هغه ذات ته وایي چې د هغه په زړه کې بغیر د محبوب د محبت نه بل څه نه وی قد تخللت قلبي مني ولذا سمي الخليل خليلا. خلیل خلال وی منځ ته وتعالى الوقت يخرج من خلاله تبوینه چې باران نوزي د میان د وریځو. نو ابراهیم علیه السلام ته نبی کریم ته د خلت مقام حاصلو نو دوی ګرانواله نه محسوس او خدای پاک ټول جهانونو ته ښودل چې داسې پیغمبر دی چې دې ټولو ته غاړک دی. اگر دا د خدای ابتلایي لکه ابراهیم علیه السلام ته وایي زوی حلال که ده تپوس د حکمتونو نه که چې خدایه دې ماشوم په حلالولو کې تا ته څه فایده ده. دی ویلي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. هغه هم دا نه وایي چې خدای زما په وجلو څه کوي ما کې څه دي زه خو نه د خوراک یم نه درګه. نو دا یو ابتلا وي هغه ابتلا پوره کړه خو خدای خو حلالو نه ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. دغه شان نبی کریم ته 50 ویلی شو خدای ته خو په علم کې معلوم دی چې 50 او دا ابتلا را امتحان دی او د دا تصدیق څرګند شو چې خدای بالکل ډېره ښه ده. دیو نه وی چې خدای 50 بزو څنګه کو زما امت په څنګه کوي او 50 سره به وخت مونږ پکار نه دا تپوس کړی دی نه د وجوه نه د حکمتونو. پرمانه یو کالجي سیاست چې جماعت اسلامي والو دی د وجوه ډېر تپوس کوي. نو بار راتو ماته وایي چېرې د خنزیر په حرامولو کې څه وجوه دي. ما وروره وجوه ما ته نه دي معلوم. د سپي په حرامولو کې څه وجوه دي. د شرمق په حرامولو نور غټ دی د سپومې نه دی کې څه وجوه دي. ستا په مخ کې 2 سترګې دي د دې څه وجوه دي. ماښام 3 رکعاته دي د دې څه وجوه دي. نور دله درځي چې د دې تپوس کوي. خو ایمان دې ته وایي چې په پیغمبر دې د 3 خبرو یو ډاکټر له سړی لاړ شي او په ډاکټر دې د 3 خبرو یقیني. اول دا چې دا رښتونی ډاکټر دی جعلي نه دی. دویم دا چې دې زما په مرض پیش. دریم دا چې دې زما خیرخوا دی. نو چې هغه ته څه نسخه ولیکي مریض دې دا تپوس نه کوي چې دا څه کیپسول دې دا دې ولې لیکلي دي څه عامې ګولې دي څه سپینې دي څه زیړې دي څه 2 وخته خوراک څه 3 وخته د دې راسته دی. هغه به په لرګي به په سر وایي ځناوره ته په دې خبرو نه کوي. یو ډاکټر نه ته تپوس نه شي کولی. پیغمبر باندې چې دا یقین چې دا پیغمبر دی رښتونی دې زما اصلاح کوي او دې زما خیرخوا دی. نو د هغه د حکمونو په وجوه څوک تپوسونه نه کوي نه به پرې پوهېږي او دا به یؤمنون بالغیب دی ته ایمان بالغیب که ستا عقل ته رسي که نه رسي که ستا په تجربه کې راځي که نه راځي که ستا حس لیدلی که نه لیدلی یؤمنون بالغیب دی به ایمان بالغیب لري. ایمان بالغیب دی ته وایي که ته پرې پوهېږي که نه پوهېږي. خو چې پیغمبر ویلي او په صحیح حدیث تا را رسېدلی
تبه منی بلا چونو چرا چې څوک عقل چلی پکې نو زموږ علماء یې هغه مسلمان نه دی دغه په عقل ایمان نه وړل ایمان پر رسول دا تقاضا ده چې د رسول خبره د رسول په حیثیت منل کستا عقل خبره عقل نه خلاف ني خو ستا عقل به ورته رسي نه نو موسی علیه السلام ته بیا راته وی بیا سدرة المنتهى ته ورسېدو سدره د بیرې نوم دی د ونې بیرې دومره غټې دي لکه غټ غټ منګو او پاڼې داسې لکه د اتیانو وزرې دې ته د بره نه فیصلې راځي او د دې نه بېخه ملایکې را نقل کوي او په هغې څه انوار ورېدل نه پوهېدم چې دا څو بیا جنت ته لاړم هغې کې حبایل اللؤلؤ مزیو د مرغلرو یعنې دې بنګلو کې که تاسو لیدلي داسې جهل ځوړند دي د ډوډۍ ځای ته نه د مرغلرو جهلونو یا جناب ذواللؤلؤ جنبز گنبد ته وایي عربی کې گنبدونو د مرغلرو ویدا ترابها المسک او مسک دې دویم حدیث کې وایي عائشه بیبي په حضور مبارک چې من فرشي او په اول کې نو دو رکعاتو په حضر او سفر کې د سفر من په خپل حال پاتې شو او د سہولات حضر کې اضافه شو او دویمه خبره پاتې ده چې انګریزان او هندوان او سکان د دې حدیث په باره کې څه وایي او د هغې جواب څه دی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين سبق وی مخی کا هغه اعتراضات دلته ذکر پرون د معراج واقعه تیره شوه دې د فرضیت د صلوات و خمسو په سلسله کې ذکر کړه د تاریخ په سلسله کې به وروسته ذکر کوي په شپږمو طریقو او مفصلو په واقعه د معراج کافران ملحدان یو څلور اعتراضات کوي اول اعتراض دار چې موجوده فلسفه چې د فیثاغورس په نظریه روانه دې کې وایي اسمانونه نشته او هر ستوری په جدا جدا خلا کې دی ځمکه ستوری دی سپوږمۍ ستوری دی نور ستوری دی اسمانونه نشته نو چې د سر اسمان نشته نو معراج کوم خوا شو معراج کې خو د اسمانونو د ختو ذکر دی دروازه پرانسته او سلام یې وکړه نو چې اسمان شته نه نو دروازه کوم ځای ده او ختلې کوم ځای ده دا یو اعتراض دویم دا وایي که زړه فلسفه راوالو چې هغې ته د ابرخس نظریه وایي او د اسمانونو قایله دی او مرکز د عالم د ځمکه وایي اسمانونه د دې نه راتاو دي لکه د پیاز د غوټې په شان ناری وی د اسمان دلان دی یو طبقه ناریه ده اور دی هغه اور په حرکت ده دغه باندې پیدا کېږي د اسمان نو په طبقه ناریه څنګه حضور پاک تیر شو درېم اعتراض دار طبقه د ناریین ټول فلاسفه او اعلان دی طبقه زمهریریه ده زمهریریه داسې طبقه ده چې هغې کې د اسان شي اخیستی اکسیجن پکې نشته یو او یا دو او یا میلو پورې سړی ساه اخیستی شي باره بیا ساه نشي اخیستی لکه کوی ده چې سړی کوشي سه یې بنده شي هلته د اکسیجن د قابل تنفس هوا نشته نو په دغه حصه کې د یو او یو دو او یو میلیونه باره
چاہا اکسیجن نشتا و قابل تنفس ہوا نشتا سنگا پہ نبی کریم تیرے دا سلورم اعتراضات یو جسد خاکی بدنی دمرا تیز حرکت سنگا کولی شی سترگو رب کسکو اسپان تورسی بے سیلو کی بے جنت دوزخ موینی او بیاراشی او تقریبا دا میرا کا واقعا علماءوی اندازتاً 3 گھنٹی تیری شوی دی نو پا 2 گھنٹوں کی دمرا سیر دمرا مسافت قطع کول ذهابن و ایامن دا کوئی عقل نمانی دا بتاسو تکال جان وی او دا نوی رانا خلق نظام پی پویا وی دکا واسطہ بم دا جہان سر رالی دا رنبی اعتراض جواب چڑم فلسفہ وی موجودہ فلسفہ چی اسمان میں نشت مونگ وی اول جواب چی یو لا سلیر الزرع پاکان انسانا او داغی مردو ټولو دا ویلی دی چې اسمانو نشتا که دا مذہب په اعتبار وایه نو ټولو مذہبی کتابونو کې د اسمانونو ذکر دی په تورات کې په انجیل کې په زبور کې د هندوانو په 4 واړو ویدونو کې 4 وید دي دا وایي او د سکانو په کتاب کې ګرم کې د ټولو کې د اسمانونو ذکر دی یواز قرآن و حدیث کی نہ مذہبی اعتبار سره کو دا مذہب تعلیه یو قسم اعتراض نشکوله نه عیسایان نه یهودیان نه هندوان نه سکان لیکن دائی پا کتابونو کی ذکر اور کہ مذہب نہ مانے اعتبار دا اچھارے چسو گوئی کے دلی دو یہ اخبار کے دیوئی منگلی دلی دے منگو اور دلی دے نو اعتبار لی دو لرائی او اثبات لرائی کہ نفی لرائی یا اس پومے تخلق گوری بکسانی وینی و شلی نوینی نو قول لچا معتبر دے دلیدون کی یو مجلس کی سا قتل وشی سا بل سوش 3 کسان وی منگ لدلی دی 5 وی منگ ندلی دلی دنیا پہر عدالت کے اعتبار اثبات لرائی نفی لرنی دا چا قول معتبری چی چاہلی دلی دا مشاہدے کرنا دا دو جواب شو درم ستاسبه نشتا نو ولی نشتا دا نشتا سرد دلیل مون سرخو اخبار صادقه دی دا یو لا سلیر اشتوزارو زیادو کمو پیغمبرانو دا مختلف ملکونو دا مختلف علاقو دا مختلف جبو او دا مختلف مزاجونو چی داغی اخبار تواتر درجه ترسیدل امون قوی تاسو چوئے نشتا نو دا نشتا دلیل دے نو دیوی منگ دوربینو نو لگون او پا دوربین کی اسمان پا نظر رانا تھی ذکر ویو چی نشتا زمان بنا دا نفع پا علم دا نا پا نفع دا علم
یعنی آلات علمیه م استعمال کړل، دوربینونه مو لګول، امون ته اسمان په نظر راغی. د دې جواب اما یو خبره ده چې د انسان طاقت محدود دی که غیر محدود. یعنی انسان سره لا محدوده طاقت ته چې څه پیمایش نشته او حد، او کنه محدود دی، ناغي وی محدود دی. نو چې څنګه د انسان طاقت محدود دی، د آلات و مصنوعات و طاقت به محدود دی. دا څوک نشي ویلی چې انسان طاقت محدود دی خو د آلات غیر محدود دی. چې جوړونکي د محدود طاقت لري، مصنوعات دی، نو چې ستاسو طاقت د مصنوعات محدود دی، نو دعوه دا نشئ کولی چې اسمان نشته. ستاسو نگاه د دوربین باغې ته رسي نه. دوربین طاقت خو څه خاص اندازې پورې، او قرینه د دې خبرې څه ده چې ستاسو طاقت محدود دی. هغه دا چې پخواني رصدګاهونه چې په بسباب کې او سبشدات کې چې ذکر دی، هغوی وایي موږ 15,000 ستوري ولیدل په خلا کې. بیا چې دا نوې فلسفه راغله فیثاغورس، نو دوی وایي 1,00,000 ستوري مو لیدل، نور نشته. بیا څه زمانه پس وایي 10,00,000 ستوري مو لیدل، نور نشته. بیا څه زمانه پسې وایي نه شته، 1,00,00,000 پورې مو لیدل. بیا څه زمانه پسې وایي 8,000,000,000 ستوري مونږ ولیدل، 1,000,000,000. اوس وایي چې نه، که دوربینونه ولګو او راکټونه خوشي کړو، نو د دې عالم انتها موږ نشو معلومولی. که داسې صاروخ جوړ کړو راکټ چې 80,000 میله په منټ کې وایي، نو دا به په لکونو کالو روان وي، خو د دې نهایت د دې عالم به معلوم نه کړی شي. اوس په خپله وایي چې نه موږ دا نشو ویلی چې نور څه نشته. ممکنه چې په آینده زمانه کې د دې نه غټ آلات جوړ کړو او هغې کې راته نور څیزونه هم ښکاره، نو چې تاسو خپله اعتراف د قصور وکړو او اعتراف د عجز هم وکړئ، نو بیا دا مه وایئ چې اسمانونه نشته. ورسره دا یاد لرئ چې اسمان دې شفاف وي، هغه شی ښکاري چې هغه په رنګ لري. او زما دا چشمې ما سره سترګو سره نږدې دي چې سپینې زه دا چشمې نه وینم، یا زما او ستاسو په منځ کې هوا ده، دا هوا نه راځي ما ته په سترګو، ځکه د هوا رنګ نشته. که رنګ یې وي نو بیا به تاسو راته نه ښکارېدی، لکه په سیلې او په دوړو کې چې خاورې پکې، یا په لوګي یا په لړه کې. لړه کې نږدې سیزم نه ښکاري، په لوګي کې نږدې سیزم نه ښکاري، په سیلې کې نږدې سیزم نه ښکاري، ځکه د هغې رنګ وي او د هوا رنګ نشته. نو کیدای شي چې اسمانونه داسې لطیف وي چې رنګ نه لري او نظر په هغې نه ودرېږي، نظر ته پوروزی را پوروزی دی هغه نشي محسوسولی. دا د دوی په اصولو دوی ته جواب ده. داسې نه وایي چې داسې دی وي، خو چې تاسو معنی دا چې یو شی شفاف وي او په نظر کې نه راځي، لکه هوا شفافه ده او په نظر کې نه راځي. که دوربین ورته ولګوې نو ما ته دا محراب ښکاري، هوا راته نه،
دا چې هوا شته ځکه چې د لاس تاسې کوم نو لاس سره مې هوا لګي. نو د دوی د اعتراضات ټول اوهر من بیت العنکبوت شو. دا لومبی اعتراض. دویم اعتراض یې دا و چې ښه زړه فلسفه موږ ومنو، دا برعکس او هغې مرکز د عالم ځمکه وایي. دا یاد لرئ ګورې زموږ په دیني کتابونو کې چې څه خبرې نقل دي نو دا د فلسفو نقل دي، دا د خدای او د رسول کلام نه دی. نو که ته ته انکار وکړي نو څه انکار د قرآن او د حدیث نه راځي. لکه جلالین وایي لمر په څلورم اسمان کې دی، هلکه ته ختلې رسول الله مبارک ویلی نه. نو څنګه سپوږمۍ په لومبي اسمان کې ده؟ نو دا د فلسفې خبرې دي، دا برعکس چې زمونږ په تفاسیرو کې را نقل شوي دي. او حافظ ابن کثیر ښه تجزیه کړې ده او دا خبرې دي چې دوی د فلاسفو نه نقل دي، څه اثبات یې په شریعت کې نشته. لکه موجوده فلسفه وایي لمر مستقل ستوری دی په خلا کې دی. دا مولیانو چې فلسفه نی ویلې او د قواعد نی خبر نو وایي حکمونه په منبر د پاسه کوي، کابل مولا او باجوړ مولا او کوواټ مولا. کوواټ کې مولا وی که چا دا وایي چې راکړ سپوږمۍ ته ختلې دی کافر دی. لکه جلالین کې دا وایي چې سپوږمۍ په لومبي اسمان کې دی. هلکه دا ورته جای جلالین مولا ختلې چا ورته ویلې. نو کابل مولا باجوړ مولا په دې مصیبت کې مبتلا دی. نو کالجان ورپورې خان دي په کابل کې دا خلک چې دهریان شو ډېر، نو دا د بعضې ناپوهه مولیانو د وجه نه ځکه دوی ورته داسې خبرې کوي او هغوی د مشاهدې نه خلاف دي. نو مشاهدات په متواتراتو کې داخل دي، قطعیات. یو سړي ویني په سترګو چې راکټ په سپوږمۍ پرېوت، 8 کروړه خلک یې ویني او دی مولا وایي نه دروغ دی. هغوی وایي دا څه وایي مولا ته؟ یو سړی په سترګو څیز ویني، یو یې نه ویني، دوی نه ویني، 8 کروړه خلک یې ویني. نو هغوی د دین نه متنفره شي او اصلي د وجه دا ده چې دوی په خپله نه پوهېږي دا مولا ته. په جلالین کې دا لیکلي، لکه جلالین د خپل کلام کې لیکلي که د خدای کلام خپل کلام یې کې لیکلي، خدا حجت نه دی. فلاسفه خبرې دي تفاسیرو کې نقل دي. کوی خاف ته په هغې اسمان پروت دی، دا تاسو ته چا وایي؟ او اخوا چې لاسې به یې داسې سړي دي چې خپې بره دي او سرونه یې ښکته دي، دا تاسو ته چا وایي؟ او آب حیات تی چې سړی وبوس کړي نو ټول عمر جمدي، دا تاسو ته چا وایي؟ حکم دی چې ورپسې لاړ شو. اوس خو د دنیا ګوټ ګوټ کې خلک ګرځي. آب حیات چې دومره قیمتي شي دی او هغه وخت کې خلک ورته رسېدل، نو اوس خو من باب اولا رسېدل پکار دي. ځکه لاره شته، موټر شته، جزونه شته، سفر آسان دی. پخوا کوټې ته څوک نه شو تللی، اوس لندن ته ځي. ما یو ځل کراچۍ کې اودس چاردام وکړو، حرم شریف کې پې مې لمونځ وکړو. دا چې عقل کې پخوا راتله چې دومره اسباب خدای جوړ کړي دي. آب حیات چېرته دی؟ نو دا فرضي خبرې په تفاسیرو کې نقل دي. د دې وجه نه حضرت امام احمد صاحب وایي تفاسیرو او د ملاحمو، ملاحم دا جنگي واقعات د ملکونو او په مواعظو په حدیث او په کلام به اعتماد نه کوئ چې څو پورې په صحیح سند د سید الکائنات ته نه نقل. صحابي کلام هم حجت نه دی که دغه نه نقل کړي اهل کتابونه. اهل کتاب دا خبره نقل کړي، هغه زموږ تفاسیرو کې راغلي. نو که دا دویمه فلسفه راوالو، دویم اعتراض دا دی. نو دوی وایي
چې اسمانونه د ځمکې نه راته و. یو ځل زه موضوع کړم د ورځ حدیث را سره یو عالم و د ریاضۍ ماهر او زما د والد صاحب شاګرد و ریاضي زما د والد صاحب نه ویلې ما ورته ویل ته دا ځوتی هغوی راکړ سپوږمۍ ته وخېږه ما ته وایي که دا داسې لازم شي نو داسې به لازم شي او که داسې لازم شي نو داسې به لازم شي او که دا ما وایي ته لازمات ځوته و هغوی کتلي نو دا خبر نه د فلسفې جدیدې نه او نه د هغې د قواعدو نه او لازماتو پسې ګرځي چې دا داسې خېږي نو را پرېوته ورې نه ځمکې ته په دې نه پوهېږي چې ځمکه څه حده پورې کشش لري اخوا نه لري او چې د سپوږمۍ مدار ته ورسې بیا به د سپوږمۍ راکاږي ځان ته لکه مشین د فیل شي نو به درس په سپوږمۍ به پروسي دې خوا به نه راځي نو هر ستوري خپل مرکز دی دا سپوږمۍ خپله ستوری دی یو رڼا نه لري لکه سپوږمۍ ځمکه ستوری د سپوږمۍ ستوری د سیاره ده خو رڼا نه لري خپله د سبا دا ستوری چې دی یو تعارف د دې نه چاپېره ما څلور سپوږمۍ لیدلي دي په رصدګاه کې هغه د دې نه هغې نه تاوېږي لکه دا سپوږمۍ زمونږ یوه سپوږمۍ د ځمکې نه تاوېږي او مجموعات سپوږمۍ او ځمکه دا بیا د لمر نه تاوېږي تاسو په دې خبرو نه پوهېږم نو هغوی وایي که فلسفه قدیمه راوالو دا برعکس هغې کې خوی اسمانونه لکه د پیاز د غوټې په شان راتاو دي او منځ کې ځمکه ده خو د اسمان د لاندې وي طبقه ده هغې ته طبقه ناریه وایي نو په هغه ناریو باندې څنګه تېرېده سوځېده ولې نه دا ډېرو ملیانو چې ویلي چې معراج روحاني و هغه د دې اعتراضاتو نه متاثر و نو واقعه د خوب یې وګرځوله هلکه خوب کې څه کمال خو په ویښه ده چې سید الکائنات خدای پاک بوتلی خوب خو ته هم وینې اسمان ته به خېږې خوب کې نو د دې جواب دا اول چې دا تاسو ته چا وی چې د هغې د لاندې طبقه ناریه ده تاسو ختلي دا خو اسمان ډېر تیز تاویږي نو د تیز تاوېدو د وجې نه دا ګرمي پیدا کوي او اور نو د هغې شکل په تصریح کې لیکلی دی یا اهلیلجي دی یا شبیب الاهلیلج دی د رڼې په شکل کې دی یا د رڼې په شان دی تصریح ویله تصریح چت جغمینې نو دا تاسو ته چا وی چې د اسمان د لاندې اور دی تاسو ختلي فرضي خبرې وي اعتراض د سره جوړېږي نه زه فرض که اور دی نو اور مخلوق ته که خالق ته مخلوق ته مخلوق په خپله نه پیدا کېږي بل څوک یې پیدا کوي او د هغه صفات هم بل څوک پیدا کوي لکه انسان مخلوق دی د عقل د قوت سامعه باصره دا مغزات ورکړي دي چې دی پیدا کړل دا څوک نشي ویلی چې دا عقل او سترګو طاقت او د غوږونو انسان په خپله ځان له پیدا کړل ذات مخلوق دی نو صفات مخلوق دی نو اور خالق ګڼئ که مخلوق که مخلوق یې ګڼئ نو اور کې دوه صفته دي یو رڼا ده او بل سوځول دی احراق نو چې څنګه خدای قادر دی په پیدا کولو د اور او په ختمولو د اور دارنګې قادر دی په دې چې د هغې نه یو صفت پالي یا دواړه ترې والي لکه انسان د خدای مخلوق دی
خدای قادر دی چې عقل ته والی لیونی کی. خدای قادر دی چې د سترګو طاقت ته والی ړوندې کی. خدای قادر دی چې د غوږونو طاقت ته والی کوڼې کی. او دا وینې که نشته که نه د لیوني نه عقل چا اخیستی دی؟ د ړوند نه دا سترګې چا اخیستی دی؟ نو چې څنګه په صفاتو پیدا کولو کې د دې اختیار نشته، نو د صفاتو په لور کولو کې هم د دې اختیار نشته. هغه مالک کار دی، د خالق. نو دغه شان اور کې دوه صفته دي، سوځول دی او رڼا ده. خدای دا دواړه طاقت ته اخیستی شي، یو ته اخیستی شي، دواړه ورکولی شي. نو خدای پاک دې د سوځولو طاقت اخیستی هغه وخت کې. او دا جواب دی د ابراهیم علیه السلام د نار. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین. د ابراهیم علیه السلام د اور نه ګرمي چا واغشته؟ کونی بردن. د دوزخ د اور نه به خدای رڼا اخیستي، سوځول به کوي خو رڼا نه کوي. د دوزخ اور تک تور دی، لکه توره شپه چې ګرمه وي، تک تور دی دوزخ، رڼا نه کوي. د ابراهیم علیه السلام د اور نه خدای رڼا واغشته، ګرمي او رڼا پکې وه. او د دوزخ د اور نه رڼا اخیستې ده، ګرمي پکې ده. ابراهیم علیه السلام د اور نه ګرمي واغشته، رڼا پکې وه. نو دغه شان اغلبی خدای چې خپل محبوب بنده بوزي، کیدی شي ستاسو په اصولو تاسو ته وایو چې د اور نه د هغه د سوځېدو طاقت د هغه لپاره اخیستي لرې شوي. انبیاء کرام به دوزخ ته ځي، ګورئ، اولیاء به ځي، حفاظ علما به ځي، دا شفعا او خپل سړي به راوباسي، او دوی به اور مسه کوي نه. انبیاء ته به لاړ شي راوباسي، ملایکې به پکې ګرځي. یو سړی د هغه په حق کې طاقت د سوځېدو اخیستی. اور د دوزخ مختلف دی، څوک به ډېر سوځوي، څوک به لږ سوځوي. ابو طالب به قدمونو کې پڼې وي د اور، نور به نه وي پکې، او دماغ به یې خوټ کېږي. نو سید الکائنات چې معراج ته ته کیدی شي چې خدای پاک د هغه اور نه ستاسو په اصطلاح کې هغه سوځېدو طاقت اخیستی. نو سوځېده نه، مثال یې څه دی؟ دا مثالونه خو چې مې ته وښودل دا نقلي او د قرآن مثالونه، هغوی خو نه مني. مثال یې داسې دی چې انسان په خپله اور یخولی شي. نو د خدای طاقت خو د انسان نه زیات دی، لکه د انسان کې دا پوی او طاقت چا پیدا کړی دی؟ خدای پیدا کړی دی. نو چې انسان په خپله اور یخولی شي، نو خدای پاک ولله المثل الاعلی دی. د ایئر کنډیشن هم لیدلي یخدانونه، دا بجلی ده که نه؟ بجلی یې لکه ګوتې وروړه چې توری کوي دی که نه دی، سوځوي دی. هغه په ایئر کنډیشن کې یخه کړې ده. بلفونه یې د هسپتالونو کې سپین، هغه یخ پړاس کوي. وی بلف یخ پړاس کوي. اے سیګان که پخوا دا خلق په ناشنا ګڼل، اوس یې خو په سترګو ویني. نو بجلی اور دی، ګرمه ده، او هغې یې یخه کړي. نو چې انسان ګرم شي، یخولی شي، نو خدای پاک خو خود یخولی شي. بیم یو بم دی جزونو کې استعمالیږي، هغې ته نیپام بم وایي. هغه اور لګوي، چې وغورځوي که نه، نو علاقه سوځوي. نو د عربو او د اسرائیلو چې اړومبی جنګ و، نو جرمني 12,000 جوړې را لېږلې وې یهودو له، چې
هغه جامع واغوندي هغې باندې اور اثر نه کوي. نو چې انسان داسې جامې جوړولی شي چې هغه اور ورته اثر نه کوي. دا بجلی کې چې کارونه کوي د بجلو والا لاس ته څه واچوي؟ دستانه واچوي. نو چې انسان داسې آلات جوړولی شي چې د اور نه انسان محفوظ ساتلی شي، نو خدای پاک نشي کولی داسې جامې ورته اغوستي چې ستاسو په اصولو درته وایو چې هغه باندې اړو اور اثر نه کړی، نو دا اعتراض ټول بې ځایه دی. بل که میں بزیم ویلی میں بزیر او طبیعیات و بحثم ویلی نهائی که وی چی کم دے که اور دیر بلش سونو کالا مالتا مگی پیدا کی دا اور اگا اور کی گرسی اچھی دا اور نبار کی نمبری لکه دے دریاب کی کبان چی گرسی منگا ہوائی مخلوق او دا کبان چې دی دا مائی مخلوق دی او ناری مخلوق او برفانی مخلوق دا ټول شته. نو اور دی هغې کې مګې پیدا شي، مګې پکې ګرځي. او یو پتنګ دی د هغې نوم دی سمندر، الوزي پکې اکه دا اور نه رابار کې نو بیا مري، اور کې ګرځي. نو خدای د حیواناتو دپاره کله اور ذریعه د ژوند ګرځوي، نو خدای پاک د خپل پیغمبر دپاره نشي کولی. یعنې مثالونه شته موږ سره، نو دې کې ناشناوالی څه راغی؟ په واورو په علاقو کې حیوانات دي، هغې ته برفاني، انسان برفاني او وي حیوان په شکل یې د انسان. د چین ناف علاقو کې منګولیا کې او دغه یخو علاقو کې شته، او حیوانات هغه د ګرمې علاقه کې مري، او مارغان دي واړه واړه د واورو کې پایي، د واورو اسونه، د واورو چینجي، د واورو ماران. د روس ناخوا بحر منجمد دی، یخ کنګل دی، شپږ شپېتو درجې ارض بلده پورې آبادي شته، اخوا نشته. لکه واوره دا روس چې دی خو اقدام کوم افغانستان کې، افغانستان یې دومره مقصود نو لکه دی خوا سمندر ته ځان رسول. د بلوچستان او د قندهار منځ کې 1500 میله لار ده د سمندر پورې. نو وی دا به زه به دلته په بلوچستان بندرګاه جوړ کړم، نو داسې به راځي د قندهار په لاره وځي به افغانستان. ځکه د هغه دریابي لاره نشته، هغه چې کرب ته چې کوم دریاب دی هغه ټول منجمد دی، هغې کې جزونه نشي ګرځېدی. چې دې دریابونو ته راځي نو د ترکو په منځ کې یو دریاب دی، هغې ته دری دانیال وایي، نو په هغې راځي او د ترکو په اجازت راځي. بیا بحر ابیض متوسط ته راوځي، بحر ابیض متوسط ته په نهر سویز راځي، نو بیا دې سمندرونو ته راځي. دا خلولی منصوبی وی د حکومتونو. نو په دریاب د واورو په دریاب کې واورو کې جذب ولاړې واورو غرق، واورو کې اسونه دي، واورو کې حیوانات، غارونه حیوانات پکې اوسېږي، واورو کې روزي بیا پکې ډوب شي. نو واوره د هغې دپاره ذریعه د ژوند ده. چا دپاره خدای اور ذریعه د ژوند ګرځولی دی، چا دپاره هوا، موږ د هوا مخلوق یو، که دا هوا بند شي سام بندېږي. او د کبان 4,000 مخلوقات د وچې دي، او 6 دانه د دریاب دي. ځکه 1 حصه د ځمکې دا د سمندر د لاندې ده، او یو کم 13 حصې تقریبا دا وچه ده. که سمندرونو ته لاړئ ته به وایې چې خدای دنیا کې وچه نشته. زه په لومړي ځل بحري جز کې تلم، هغه بحري جز هم په غاړه غاړه دی، سعودي عرب هم په دې وچه دی، خو سمندر کې لاره ساره غاړه نه ښکاري. نو ما وایي خدای دا 7 مرض پس د عدن غرونه مې ولیدل، او د دې
دا د اوچې مارغان ګرځېدل د زړه مې یو هوا وکړه چې خدای شکر دی په دنیا کې موچه شته حیران بشي په سمندر کې شنې اوبه او دا قسمه مخلوقات او دا کبان لکه د غویانو د سنګانو او بعضې دومره تیزې لوی لوی خولې وي هغه منډې وي هغه حیوان ورشي خوري داسې مارغانې جس چې پې ورشي دریابي والوځي یو میل 2 میله په هوا کې الوځي هلته به یې پروسي لوی سیل پاسي الوتونکي مارغان مایا مشه نو خدای پاک وایي وما یعلم جنود ربک الا هو د خدای مخلوقات بغیر د خدای نه بل چاته نه دی قسم دی داسې په افریقا کې مې یو کب لیده کبانو مرکزي یو کب دی د ګټې په شکل ټولې پنجې ګلونه هغې پنجو کې سا راکاږي نه سر ښکاري نه لکۍ ښکاري خدای داسې شي بې اندازې خولې وي داسې غونډ منډه او داسې جې راوتي هغې کې خولې وي اوبه راکاږي مختلف شکلونه داسې یو حیوان مې لیدلی دی د سانډه عمره او خولې وي دومره اواز کوي لکه د زمري د زمري نه اوچت اواز په دې د وچې حیواناتو کې د چا نشته چې زمری اواز وکړي دا ټول ځنګل ګړز نارېږي ټول حیوانات ویریږي او دارنګې هغه دریابي هغه اوچې تمروځي دریاب کې وي خوله راوباسي دا خولې تکه سره دومره او یو اواز وکړي خلک ویاړي چې دا څه بلا نو د خدای دومره مخلوقات دی قسم دی چې حیران بشي نو چې خدای پاک په اور کې مخلوق پیدا کولی شي او اور د هغې دپاره نشو نما ګرځوي نو خدای پاک د خپل پیغمبر دپاره دا انتظام کولی شي چې هغه دپاره دغه لږ سات ذریعه اور ذریعه د نشو نما ګرځي دا مثالونه په دې غرض دی چې خلک پې پوهوي ځناور مونږ خو د هغې څه تابع نه یو خو د هغې د پوهولو دپاره درته مثالونه ښیم ځکه هغې خو په دې حسیاتو پوهېږي او په هغه څیزونه چې دنیا کې ای په اخباراتو کې ګوري هندوستان کې یو ونه ده بوټي دي بوټي دا مې د استاد صاحب نه اورېدلي ځکه ما په خپله نه دي لیدلی هغې ته اور بلیږي چې کومې پورې اور بلیږي هغه به تکه شنی او چې اور ترې لږ چې سوځي اوچېږي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ودا څنګه دوزخ ته چې هغې کې به شنه بوټي نو خدای ورته دنیا کې مثالونه ښایي اور دی او بوټي زرغونی د افریقا کې بوټي دي هغې ته چې ساز وي هغه به خوځي پاڼه یې خوځي ګلونه او چې ساز ورته نه وي ولاړ چې داسې لاس رانږدې کړي تا ته به رانږدې شي پاڼه راغونډه شي چې لاس یې داسې کې کولو شي حسي پکې که هغه هم نه یې لیدلي دا کدبان هم لیدلي کدبان او توری او انګور لاندې څانګه یې لرې دغه ته ورسي هغې نه راته وکړي دا ورته چا ښودلی دی او دا طاقت پکې چا ایښی دی نو داسې بوټي دي چې هغه په اور باندې پاتې کېږي نو چې اور د بوټو د نشو نما ذریعه ګرځي نو خدای مثالونه ښیي هغه د حضور مبارک هم په اور تېر شوي او هغه دپاره یې ذریعه د زیات نمو او د زیات صحت ګرځېدلي که ستاسو هغه خبره ومنو نو دوه اعتراضات ختم شو دریم دا و چې لاندې د اعتراض لا صحیح دی چې دا طبقه ده هغې کې ساه نشي اخیستی دا خو سم شه ګیس د قابل تنفس تقریبا یو میلو پورې دی اخوا نشته
اخوا د سړي ساه بندېږي فورا مري. دا دوی چې راکټونه خېجوي انسان پکې که نه نو هغې سره خپله هوا د دې ځای نه خېجوي. یو جامو باندې چې کوم خلایي انسان له جوړوي 2 لکه او 3 لکه ډالره پې خرچ راځي نو هغې سره هوا خپله خېجوي. سپومۍ ته چې وخېجي نو خوله نه وازوي ځکه مري فورا. نو شیشې په سترګو لګولي په خولې لګولي او هغه خپله هوا راکاږي یعنې مري. ځکه په سپومۍ دا هوا نشته دا چې کوم د انسان د تنفس لپاره ضروري ده. او چله او دا دغه نشته. نو چې انسان خلایي انسان خېجوي او هغه له داسې آلات جوړوي چې دې تنفس کولی شي نو خدای خپل پیغمبر لم دا انتظام کولی شي. یا دویمه دا ده چې خدای پاک بغیر ساه اخیستو هم انسان جمدی پاتې کولی شي او ساه دې اخیستې نه فرض کا. او دا دور په هر انسان تېرېږي. ماشوم چې د مور په خېټه کې او د 3 میاشتو 18 ورځو شي دکې ساه راشي بیا د 4 میاشتو نه په زیات محسوسېږي جمدي شي. د مور د پیدا کېدو پورې 9 میاشتې پس دې جمدي دې ساه نه اخلي. د مور په خېټه کې ماشوم ساه نه اخلي او جمدی دی. نو چې 15 میاشتې او 6 میاشتې هر انسان د مور په خېټه کې جمدی دی بغیر ساه اخیستو نو دغه خدای خپل پیغمبر هم بغیر ساه اخیستو جمدی پاتې کولی شي. دغه قادیانان اعتراض هم کوي د عیسی علیه السلام په طرفې نو چې جوابونه درته معلوم وي نو بیا درته څه نه شوی. دومره تیز تللی د حضور پاک چاړو د ساه ضرورت نه راغلی. دومره ساعت خو سړی ساه بندولی شي فرض کا. نو د ساه اخیستو ضرورت دې نه وي. د دې وجه نه اوس دا اعتراضات رکود نه شي ځکه مثالونه یې ولیدل تجربې وکړې خو هغه وخت کې خو دا څیزونه نو نه د آلاتو نه هغې خلکو دا معتزله چې ګمراه شوي دي او په دې وجه چې هر شی به یې د خپل عقل په معیار تله او عقل ته به یې دا نو معلوم نو انکار به یې وکړي. اوس هغه د هغې هغه منکرات ټول په خارج کې موجود دي. او انسان یې جوړی امریکا کې سړی ناستې تا سره دلته خبره کوي نه بجلي شته نه تار شته دا څنګه راراشي. څلورم دا چې یو خاکي انسان دومره سریع حرکت څنګه کولی شي. نو دا مې اعتراض بې ځایه دی ځکه دوی د حرکت اوسه پورې څه معیار نه دی ښودل لیمټ او حد چې دې ځای پورې حرکت کیدی شي زیات نشي کېدی. پخوا چې اس چا لیدلی وی د اس نه زیات ګړندې شي نشته. نو اول موټر په 1880 سنه عیسوي کې جوړ شوی. نو هغې چې موټر ولیده وی دا خو د اس نه هم تیز شوی. بیا ورو پکې ترقي راتله شکلونه یې بدلېدل مخکې د رړۍ په شکل بیا ورو شکلونه بدلېدل موجوده شکل ته راورسېدل موټر او هر کال یې شکل بدلېږي. بیا چې جز جوړ شو جز نو دوی خو مخکې وی د موټر نه تیز شي نشته
چې جز جوړ شو نو بیا وي جز نه زیات تیز نشته. هغه وخت کې جزم په ابتدا کې کم حرکت غبارې جوړې شوې بیا جز جوړ شو. بیا جز کې ترقي راغله چې کوم جنګي جزونه یې ډېر تیز دا 800 میله په ګنټه کې مزل کوي. وی دا یو ځل پاکستان والو جزونه د امریکې نه راوستل دوی له ورکړو پایلټانو وی مونږه په خپل بوسو د ما خیال 4 که 5 غنټې کې را رسولو د امریکې نه پاکستان او عام سفر د جزونو 12 غنټې چې مسلسل کې دغه چې تیز حرکت کې 1000 میله په غنټه کې نو 12 غنټې جدا ده زمونږ نه 15 غنټې کې هغه را رسولو جزونه جنگی جزونه ډېر تیز نو دوی چې جزونه جوړ کړ دیوی د جزونه تیز شي نشته نو بیا راکټونه جوړ کړ بیا وی راکټ نه تیز شي دا ګولې چې دا ګولې د ټوپک څومره تیز حرکت کوي اچھا جوړه کړل انسان جوړه کړل نو چې انسان دومره شي جوړول چې سترګې ټک سره هغه ځای ته رسېدلي نو د ګولې د حرکت نه تیز د حرکت د صاروخ د راکټ بیوی هغه د دا روانېدو سره درست سمندر ته راغورځېدلي چې دوی ته ښکاري بیا راغورځېدلي داسې کمال کوي یو مرکز د امریکا کې هغې ته کیپ کنیډي وایي دا ټول کنټرول کوي هغې لومبي روسي انسان قتلی و باره ګاګارین او هغه سپومې ته نه دی تللی د 150 میلونه د ځمکې نه باره 180 میلو په دې میز مدار کې ګرځېده یعنی 150 میله ادنا درجه وه او 180 بره دغې مدار کې ګرځي نو په سواروس کې 18 ځله د دنیا نه تو شوي د دنیا محیط دی 3,000 میله یعنی دې ځای نه زه روان شم که نه او داسې راځم بیا دې ځای ته رارسم نو 3,000 میله مزل یو ګنټه په نور په 1000 میله رفتار باندې روان نو شوارو څومره ختمېږي نو چې راوخېږي بیا دې ځای ته چې نور رارسي 3 ګنټې تېرې شوي که نور 1000 میله فی ګنټه د دنیا په حساب روان ګاګارین د دینم تیز روانو ځکه په 40 ګنټې کې 18 ځله د دنیا نه تو شو اوس په مې تنو ختله ځکه 180 میله پورې براو سپومې ته اول انسان امریکي وخېجو جان کنیډي زمانہ کې بیا وخېجول 3 ځله ختلي جانډې په ولاړې او آلات یې درولې دي چې هلته زلزله راشي دوی دلته محسوسوي نو چې یو انسان ګاګارین د ځمکې نه په 3 ګنټې کې 18 ځله تاویدي شي دومره تیز مزل او چې مدار یې لږ اوچت وي نو د هغه مزل ډېر شو ځکه چې ځمکه دومره وي نو خو دومره مدار دی او چې داسې کې نو مدار یې لوی شو نو مزل یې ډېر شو دا دومره لوی مزل یو انسان کولی شي او جوړولی شي ولله المثل الاعلی سپومې ته چې خېجي په کم 3 ورځو کې 2 ورځو کې په کم 3 ورځو کې سپومې ته خېجي او 2 کروڑه یو کم 10 لکه میله لري تقریبا
نو چې انسان دومره خېجولی شي نو خدای پاک زه ورته یم هغه راکټونه تاسو نه دي لیدلی ما یو رصدګاه ته ختلی یم لاهور کې نو د سپومو ته بیا رصد راته دغه ته ولګاو بره دی ټول ګول دی دغو کوټه همه ګرځېده او هغې کې ځای نه به یې راته راکړه چې ستوري ته هغه دغه مخامخ کې دوربین غټ دوربینې لکه د توپې په شکل دا ستوري داسې منډې وای او دا سپومې داسې رانږدې کې لکه دا دیوال چې سړي ته ښکاري دې کې غرونه کندې کپارې دا به ټول وینې او که څوک پکې پرېوته نو هغه ویني چې دغه سړی پکې ګرځي دا درېیم ځل چې وی کوزېدل نو ځان سره د هغه ځای موټر مناسب جوړ کړو هغه موټر کې کوشو هغه موټر ګرځېده به هلایي موټر او دوی پکې ناستو خوره یې م راوړې وه دلته صدر کې د امریکې یو سنټر و هغه دلته هغه پرته وله خړه د نکریز د دغه په شکل رانجو په شکل تقریبا توره خړه ځان سره یې راوړه خلک ویني هلته رصدګاه کې چې دا دی وخت او بیا د رصدګاه نه په ټلویزیونونو کې ټولو خلکو کته او جنډې چې پې خښولې ټولو خلکو ورته کته نو چې په دومره فاصله کې انسان دومره تیز تللی شي او دا طاقت پکې چا ایښی دی خدای پاک ایښی نه هغه خدای دا ځکه وایي سبحان الذي اسرا بعبده ګورې خدای پاک ته څه د کمزورۍ نسبت ونه کې چې دا نشي کولی نه خدای پاک د دې د نه کېدو نه پاک دی هر قسمه کمزوري چې ستا په ذهن کې راځي عیب راځي هغې ټولو نه پاک دی هغه کمال او د عظمت خاوند دی زه هرته په خپل انسان کې ښیم زمونږ ریاضی کې وي پخوانی ریاضی قدیمه کې چې دا انوار او سپومې او ستوري دا فلک الافلاک ګرځوي نهم اسمان دي نهه اسمانه وي او د حصو په اعتبار څلېرویشتې جوړېږي په تصریح چرمینه کې وي انوار چې خیجې فلک الافلاک نو د انوار دا راختېدل څوکې ښکاره شي به یې پوره دې دغه تش نور راختېدو وخت کې پنځلس نیم لکه میله مزل کړي فلک الافلاک دا هم تاسو نه لیدلی نور څومره لرې ما ورته ویلي 9 کروړ او 23 لاکه میله دی زه سترګې داسې کوم چې داسې کوم نور ته مې نظر ورسي دا نظر رسېدل دا تا کې چا پیدا کړی چې داسې کوم هغه ونې ته مې نظر ورسي نظر یو مخروطي رڼا ده چې د سترګو نه وځي او په هغه شي پروزي بیټري م لیدلې ده بیټري چې داسې کې رڼا په هغې شي پروزي که نه نو دا سترګو له بیټرۍ مثال دی دا نظر چې دی دا یو مخروطي شکل باندې د دې ځای نه تنګ وي هلته چې ورځي نو هلته پلن شي سر یې دی او چې په کوم ځای پروز یې هغه یې ویښي د ګازرې په شکل یا د مولۍ په شکل نو چې زه داسې کم زما د سترګو نه رڼا پروزي په انوار او په یو سترګې رب کې وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب نو چې انسان کې دا طاقت شته دا بجلی حرکت دی دا 6 سکنډه کې د ټولې دنیا نه تاویږي سکنډ څه شی دی چې مثلا ملکن کې بټن ووایي ټولې دنیا کې که بجلی دغه یو تار ته وي نو 6 سکنډه کې رارسي د ټولې دنیا نه او بجلی چا جوړه کړې ده حضرت انسان جوړه کړې د نور شغلې 6 سکنډه نه کم کې رارسي او څومره لکونه کرونونه میله لري د انور نه بصیر کې ځي شل میله بصیر کې
ځکه دا د اور ګوله ده د ګیس دا بصیر کې داسې ولي که نورم داسې په تیاره په دغه کې ولیده په چشمو کې دې کې به ووینې دا حرکت یې پکې نو دا لکه د ګاڼۍ د پور په شان خوټ کېږي ګاڼۍ پور هم لیدلی ده خوټ کېږي که نه آخري وخت کې دا شان د انور خوټ کېږي او بصیر کې دی الوزي شل میله 15 میله یو بصر کې د خدای د مخلوقات د غلوی ذات چې دا دومره عجایبات پیدا کړي او دومره طاقت پیدا کړي هغه ته د یو انسان بوتلل څه دي خو چې چا کې ایمان وي دا خبره ورته ناشنا نه سید الکائنات چې د معراج خبره وکړه بعض ساده مسلمانانو انکار وکړ حضرت ابو بکر صدیق له مجلس ته نوتلی ابو جهل خبر شدی خندا شروع کړه وی دا د لیوانو خبره ابو بکر صدیق له مخې له راغی وی ما خو به تاسو ته وی چې ستاسو د اشنا لیونی دی خو تاسو به نه منه نو اوس به یې ومنئ وی ولې وی هغه دا وایي چې بېګازه اسمانونو ته تللی یم او بره تللی یم او بیا راغلی دا د لیونو خبرې نه دي ستا عقل لیوني ابو بکر صدیق لا نو راغلی وی ما خو لا د هغه نه نه دي اورېدلې خو که ویلي نو زه یې خو منم وی ولې وی ما خو چې هغه ته پیغمبر ویلي دی ایمان مې راوړی دی زما دا عقیده ده چې سبا او بېګا ملایکې د اسمان نه راځي هغه له نو چې ملایکې هغه له د اسمان نه راتلی شي نو که بېګا خدای اسمانونو ته بوتلي دی که څه ناشنا خبره ده دې ملایکو کې طاقت چا پیدا کړی ملایکې ملایکې چې به سبا بېګا راځي او پیغمبر الله هر انسان له یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار و یجتمعون فی صلاة العصر والفجر سبا و بیگا ملائکی راځي مازدیګر او د سبا مازدیګر دا ملائکی د کوم ځای نه راځي د اسمان نه ملائکی مخلوق ته که نه دی نو چې دغه مخلوق بېشماره هغې له خدای دا طاقت ورکړی چې را رسېدي شي نو که بېګا وي حضور پاک خدای پاک بوتلي نو دې کې څه ناشنا خبره ده خو چې عقل د سړي کامل وي او ایمان یې کامل وي څوک دوکه کولی نه شي نو دغه اعتراضاتو او دغه جوابات شو او سبق ته ګوره دا مې دې لپاره ونه وایي چې ستاسو پکې شک دی دې لپاره مې درته ووایي چې د دنیا د خلقو به تاسو سره واسطه نه دی د دین او د علم حفاظت کوونکي خو تاسو یې د سکول ماستران خو نه دی د قرآن او د حدیث محافظین خو تاسو یې او د شریعت کنه دا سوار بخر سره بعض ملازر د عطرو دکانو کې نو ټیک ته عطر تجارت ته بند نه وی خو تا یو لوی کار زده کړی دا کور کا رزق به خدای درکړي که د عطرو دکان ته کینې نو بغیر د علم هم کېناستې شوې دا دومره خواري چې دی وکړه تا ته هم وایه نه چې فرنیچر دکان ته کېنه دې د فرنیچر دکان نه او خو دې رونه هم کولی شي امیان دي ته به دین خواره او رزق به خدای درکوي که لږي خو اطمینان به یې پکې خوشحاله به بسم الله الرحمن الرحیم باب وجوب الصلاة فی الثياب د مونځ د مشروعیت نه فارغ شو د مونځ شرایط او د مونځ ارکان درته ښودل غواړي یو په شرطونو د مونځ کې ستر د عورت نو ستر د عورت دپاره احکام درته ذکر کوي چې جامې اغوستل ضروري دا یاد لرئ چې ستر د عورت د مانځه دپاره فرض دی او د خلقو سترګو نه د پټېدو دپاره فرض دی د درې واړو امامانو په نس حضرت امام مالک صاحب وایي
ستر د عورت د خلقو نه فرض دی او د مانځه فرض نه دی. نو فایده د خلاف دا راوځي که سړی په بنده کوټه کې مونځ کوي ورونه دې بند دی او بربند دی نو خیر